نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. سورة الأحزاب دوشتم پارا یوکم شپیتم نمبر آیت تھی. ومکی رکو کی د شرعی پردے حکم بیان شو. اس پدے رکو کی ہم د شرعی پردے حکم ذکر کی. اللہ پاک نبی علیہ السلام تو فرمائی پیغمبر علیہ السلام تخبل بیانو تا لریانو تا او عام مومنانو زنانو حقوایا چدیدی پخبل زانونو باندے غٹ غٹ سادرو نواچے دویدی پردو کی زکچی دوی کل پردکڑی وینو خلق بدوی پیجنی چه دا آزاد زنان دی سو بدیل تکلیف نشی ورکول بل آزاد زنانا او دا وینز فرق دی. وینز باب اسلام کی پردن کے دا وینزی وجود پشاند ناری ندی البتہ سینا او املا دا زنانا دا وینزی عورت دی او آزاد زنانا ٹول عورت دی نو دا دی پردکی چه منافقان ورل تکلیف ورنکی. پدی آیت کی ردی دا شیعگانو کافرانو پیوا عقیدہ باندو. شیعگان کافران وی دا نبی علیہ السلام اہل بیت کی صرف یولروا وی دا نبی علیہ السلام نور لریان النبی. اللہ پاک پدیجے کی فرمائی قل لأزواجکا و بناتکا لریان تقوائی لریان یون وڈیر سلور لریان دا نبی علیہ السلام ہوئی. یا اللہ پاک فرمائی کہ دا منافقان دخبل نفاق نا من نشل او دا دوی چکم دا حرکتنا دا زنا دی دا دین من نشل او پا مدینہ منورکی دا مسلمانانو دا پریشان کول دا پارا دا دروغ افواگانو نمن نشل نو منگ بتا پدوی باندے مسلط کود بی تب دا پناہ زیب یا نملاوی یا بدی دمر تنگشی چی دی با مدینہ منورہ پریک دی اوبتختی او پدی باندے بلعنت نازل شی او چکم جے کم دینی ولی شدی با قتل کولی شی. بیا اللہ پاک پل قانون ذکر کی چی زما قانون دا نیکان امداد او دا بدا دا سزا دا زما دا قانون دا پار تبدیلی نشتا. بل مکی مشرکانو دا نبی علیہ السلام نا تقوز کو قیامت پا کلی. اللہ پاک نبی علیہ السلام تو وحی کا چی تو آیا چی دا قیامت علم دا غیب دی دا اللہ سرد ما سرد دی معلومات نشتا چی قیامت پا کلی. بل لکا پینانو نتیجہ بیانے گی چی دی باندی پا دنیا کی لعنت او باخرت کے دوی دا بارد جہنم سزا. یا دا کافرانو پا قیامت جہنم کی دا سزا اغا شدت بیانی
کله چې دا کافران مشرکان په جهنم کې وغورځول شي دی به د جهنم د اور نه ځان بچ کړي نو کله به مخ یو خواته وهي او کله به مخ بل خواته وهي او دې ځای کې به دوی وایي افسوس چې موږ په دنیا کې الله پاک او د هغه رسول په طریقه باندې ژوند تیر کړی نن په دنیا کې د الله په حکم د پیغمبر په طریقه ژوند تیرول ګران دي دا چې څوک تیری هغې پسې خلک خاندي او ډرامې کوي لیکن په قیامت کې به دا خلک خندا والا دی به بیا وایي کاش چې موږ په دنیا کې د دین مطابق ژوند تیر کړو او دې ځای کې به دوی ووایي چې یا الله موږ په دنیا کې د خپلو سردارانو او د مشرانو تابعداري کړې وه موږ هغوی بې لارې کړي دې مشرانو موږ بې لارې کړي نو ستا نافرماني را باندې دې مشرانو کړې وه په جهنم کې به دا کافران دا او بیا به د الله نه سوال کوي چې یا الله زموږ دې مشرانو له ډبل سزا ورکړه اوس په دنیا کې دا کافران دې خپلو بادشاہانو وزیرانو مشرانو پسې روان دي او په قیامت کې به الله پاک نه دې مطالبه کوي چې یا الله دې له سزا ډبل کا او په دې باندې سم ډېر لعنت نازل نن په دنیا کې کافران د خپل مشر بې ادبي نه برداشت کوي او د پیغمبر علیه السلام بې ادبي کوي او په قیامت کې به دې خپلو مشرانو باندې لعنت وي بیا اللہ جل شانہ مومنانو ته خصوصی خطاب فرمایي او مومنان د بی ادبی نه منع کوي د پیغمبر د تکلیف نه منع کوي چې اے مومنان تاسو د موسی علیہ السلام د قوم په شان کو نه ګرځئ چې هغه موسی علیہ السلام له تکلیف ورکړو نو ګورې تاسو خپل پیغمبر له تکلیف ورنکړئ موسی علیہ السلام په پرده کې لامبل او خلقو به یوځای بربند لامبل کافرانو چې دا سړی په زموږ سره بربند نه لامبل الزام په لګو نعوذ بالله وی دا بیمار وی ځکه موږ سره د شرم نه لامبل کپڑے یو ورځ په یو کاڼي باندې کېښود او کاڼي ترې روان شو دی ورپسې یو کاڼي ترې مخکې آخر چې کافرانو چرته لامبل هغوی ولید چې دا خو روغ جوړ دي او دی نه لا موږ سره نه لا موسی علیہ السلام په هغې باندې ګزارونه وکړل او تفسیر ساوي وایي چې په دې باندې شپږ اووه چاپې یې جوړې کړې داسې ګزارونه یې ورکړل چې په کاڼي کې چاپې جوړې کړې کاڼي جامې تختولې او یا دې ځای کې د موسی علیہ السلام د تکلیف چې په موسی علیہ السلام باندې قارون د زنا د الزام د پاره یو زنانه په پیسو تیار الله پاک دا غي د وجه قارون سره د خپل مال هلاک کو نو الله پاک فرمایي چې مؤمنان ګورې تاسو خیال کوئ پیغمبر علیہ السلام له تکلیف ورنکړي دا غي په شان ما جوړېږي نرم داسې خلک شته چې په علماو باندې الزامات لګوي تهمتونه لګوي اسې د علماو د بې عزتۍ او د بدنامۍ دپاره منصوبې لټوي دا قسم قسم خلک لګیا د دنیا کې خو چې پیغمبر چا نه دې معاف کړی نو علما به څوک معاف کړي او آخره زمانه ده ځکه آخره زمانه خو بیا خلک د دین نه نورم لرې کېږي نو بیا د علماو بې ادبۍ خلکو ته اسان بل الله پاک د کامیابی اصول بیان او بل فرمای چې موږ امانت وړاندې په اسمانونو او په ځمکو باندې علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه فرمای امانت نه مراد د ایمان او د هدایت تخم دی چې دا منګه د اسمانونو او ځمکې وړاندې کې چې دا قبول کړي هغوی وي چې خدای پاک زموږ د طاقت نشته موږ کمزوري یو بل چاله دا امانت ورکړه او علامہ ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا دین مراد احکام دا شریعت دی اللہ پاک دی غرون تا اسمانون تا اوی او دی زمکی تا چی دا احکام دا شریعت تواخلا
هغه چې خدای پاک موږ عاجز یو ستا احکام د شریعت ډیر ګران دي همداسې مو مسخر که خدا کار نشو ګوره زمکم د عجز اظهار او انکار وکړه امانت د قبل ولنا او ابلیس هم د امانت د قبل ولنا انکار کړو خو د ابلیس انکار د تکبر الله فرمای ابا انکار وکړو او واستكبر وسره تکبر وکړو ابلیس تکبر کړو او دل تزمکی انکار وکړو اسمان انکار وکړو او غرور انکار وکړو او سره د عجز چې الله مون کمزوري احکام د شریعت په موږ نه ادا نشي دا بل ځای نه دا انکار د عجز او د ابلیس انکار د تکبر نو انسان ته وړاندې انسان د ډېر شرم او د الله پاک نه د حیا کولو د وجه قبول چې الله ستا حکم د شریعت ته بس قبلو مې د امانت الله پاک وته چې ته د امانت قبلې احکام د شریعت بزان کې راولې نو زبد امداد کوم نو سړی چې کله نیکۍ ته ارادو کړي نو الله پاک توفیق ورکړي دا د الله پاک امداد دی او بیا الله پاک د مؤمنانو کامیابی او د منافقانو او د مشرکانو ناکامی عذابونه ذکر کوي نو فرمایي یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام قل تو فرمایل ازواجک خپل بیبیانو تا و بناتک خپل لوریانو تا ونساء المؤمنین او مؤمنانو زنانو تا ونساء المؤمنین و زنانو د مؤمنانو تا یدنین علیهن چې دی دراواتی خپل ځانونو باندې من جلابیبهن غټ غټ صادرونه زنانه بزان پرده کې پټي او نن سبا څه شي چې د ماشو چې کم هغه جالې وینا هغه بزان چې او کله کله نن سبا خلک ترقی ډیره کړې ده نو په دې وګ باندې یو چیرړه واچي وي بس دا زمونږ نو پټه ده او باز صرف په سر باندې یو شی واچي او نور بربند کمزوري لباس کې ګرځي دا د قران کریم مخالفت دي الله دې مسلمانانو کې حیا پیدا کړي ذالک ادنا ان يعرفن فلا يؤذين دا پرده کول نږدې دي چې دی به په جندل شي چې د آزاد زنان دي نو دوی تبا تکلیف سوک نشي ورکول وکان الله غفور الرحیم او دی الله پاک بخون کی مهربان لئن لم ينتهي المنافقون كجر من نشل المنافقان د خپل نفاق را والذین فی قلوبهم مرض وکسان چې داغي پزرون کی مرض دي یعنی د زنا شوقیان دي والمرجفون فی المدینه او د دروغ خبرونه خبرون کی په مدینه منوره کې قدیمن نشل لنغرینک بمن بقامقا مسلط بدی باندې ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا بیا بدی یوزین اسیږي تاسو را پدی مدینه منوره کې مگر کم کسان ملعونینا پدی باندې لعنت کولی شي اينما تقفو کم دې چې دی اومندل شو حدودی بنی ولی شي وقتلوا تقتيلوا دي بقتل کولی شي فقط دول سلام سنت الله بالذین خلو من قبل طریقه د الله پاک هغه خلقو کې چې تیر شي وړاندې د دینا ولن تجد لسنت الله تبديلا او تبنمو می طریقې د الله پاک د فارب تبدیلی یعنی د الله قانون د مؤمنان امداد او د مجرمان او عذاب نو د الله قانون د دې بدلې دل نشتا يسألك الناس عن الساعه تبوس کی دا مشرکان د مکی تان د قیامت مبارکه قلت فرما انما علم عند الله بشك علم د قیامت د الله سره وما يدريك لعل الساعه تكون قريب تاسفت رب پیغمبر علیہ السلام شاید چې قیامت نږدې وي ان الله لعن الكافرين بشك الله پاک لعنت کوي په کافرانو واعد لهم سعيرا او تیار کړی د دوی د پاره د جهنم سوزون کې بد عذاب خالدین فیها دا کافرانو په دې جهنم کې همیشه د پاره ابدن همیشه لا یجدون ولیا ولا نصيرا دی باندې امید خپل ځان د پاره څوک دوست او مددگار یوم یاد کا ورځ تقلب وجوههم في النار اړول بشید دی مخنا په جهنم کې یقولون وی بدا کافران یا لیتنا افسوس زمون د پاره تعالی الله کا یا لیتنا کا چې وی منګه افسوس په من باندې اطاعن الله و اطاعن الرسول کا چې من تابعداري کړی د الله پاک او د الله پاک د رسول
وقالوا دی بوئی ربنا اے رب زمانگا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا یقینا من تابداری کڑو پا دنیا کی دا قل سردارانو دا مشرانو فاضلون السبیل دی مشرانو من دا ہدایت نبی لاری کڑو ربنا آتم ضعفین من العذاب اے رب زمانگا ورکتیت دو چند عذابننا والعنهم لعنا کبیر ولگ لعنت پا دیبان لعنت لے یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو لا تکونو تاسمکی گئی کالذین آدھو موسیٰ پشاندہ کسانو چاگی تکلیف پر کڑی موسیٰ علیہ السلام تا فبرأہ اللہ مما قال بس اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام برکو دخل کو دوینانا وکان عند اللہ وجیہا او موسیٰ علیہ السلام پر ازا اللہ پاک باندے مقرب یا ایوہ الذین آمنوا مومنان اتقوا اللہ دا اللہ نبو یری گئی وقولو قولا سدیدا او تاسو وینا کوي وینا برابر یصلح لكم اعمالکم اللہ بصحیح کی برابر بکی استاسو عملنا ویغفر لكم ذنوبکم اللہ پاک معاف کی استاسو گناہنا ومن یطع اللہ ورسولہ چاچے تابداری دا اللہ دا اللہ دا رسول اکڑا فقد فاز فوزا عظیما پتاقی سر دی کامیاب چپا کامیاب لوی سرا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال يقنا من قرآن ذكر الأمانة يعني أحكام دا شريعت پاسمانونو پسمکو پغلونو فآبين پسغي انکارو أن يحملنا چپیدا اجد کی وأشفقنا منها ودي يريد الدخيانت نپد أمانت کی وحملها الإنسان أو اجد کل دیلر واغشتل دیلر انسان انہو کان ظلوما جہولا یقینا دا انسان چیدے ظلوما ظلم کون کری سرد قدرت دا عدل جہولا او جہل حاصل کون کری سرد قدرت دا علم لیعذب اللہ المنافقین دبارا دی چی اللہ پاک بازا عذاب اور کہ اللہ پاک منافقان سڑو والمنافقات ومنافقان خدتا والمشرکین والمشرکات ومشرکان سڑو مشرکان زنانوتا ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او اللہ پاک برحمت نازل کی فمومنان سڑو فمومنان زنانو دا امانت پا قبل ولو پاکام دا شریعت دا عمل کولو دا وجنا وکان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ پاک بخون کی مہربان وآخر دعوانا